بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو باب او باب الوضوء ثلاثا په کې حدیث ویل شوی. وعن ابراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توزع عثمان. وعن ابراهيم دا وعن ابراهيم دا عطف پس شي باندې دا مخکې روایت کې تاسو وګورئ. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الاويسي قال حدثني ابراهيم ابن سعد. دا هغه ابراهيم دی او دا ضروري په دې باندې دا چې تاسو په دې پوه شئ چې دا حدیث معلق نه دی. بعض شراح دلته کې لیکي چې دا حدیث معلق دی ځکه چې د ابراهیم او د امام بخاری په منځ کې راوی دی کې ذکر نه دی، لیکن چونکه دا غیر راوی عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی دی نو په دې وجه باندې هغه چونکه د امام بخاری رحم الله استاد دی او د عن ابراهیم وی نه مطلب دا چې په 13 سند باندې د ابراهیم هغه ابراهیم کوم چې مخکې تیر شوی د ابراهیم ابن سعد وهو معطوف على قوله حدثني ابراهيم ابن سعد. دا حدیث تعلیقا نه ده، معلق نه ده، بلکې دا بالکل موصول ده. مغلطائی او حنفی عالم دی نو دا ګمان دی دا چې دا حدیث معلق ده. دا معلق نه ده وليس كذلك. زکات دلته کې دې مرجاد اغا مخکنه راوی دی. قال صالح بن كيسان، صالح بن كيسان وی چې قال ابن شهاب بویل ولكن عروة يحدث عن حمران. دې څه مطلب ده؟ ولكن عروة يحدث عن حمران، لیکن عروة حدیث بیانی حمران نه. حافظ ابن حجر ویلی ان شیخ ابن شهاب اختلفا فی روایتهما لهما عن حمران عن عثمان. اصل دا چې د ابن شهاب استادان په دې باب کې دوی په دې حدیث لپاره هغه دواړه دا حدیث په مختلف الفاظ باندې نقل کړي. امام بخاری رحم الله د عبارت مقصد هغه اختلاف ته اشاره ده. عروہ دا حدیث بیانی دا حمران نا فلما توزع عثمانو کلا سیدنا عثمان چ او دسو کو وی فرمایل الا احدثکم حدیثا لولا آیت ما حدثتکموه. الا احدثکم حدیثا آیا تاسو حدیث بیان نکم چې دا غي تعلق او د سره دی. نبی فرمایل چې لولا آیت کچره د قران مجید یو آیت نه وي کتمان سره متعلق، کتمان علم سره متعلق د قرآن مجید آیت کریمه شته ده او د حدیث کې ورپسې شاته عروه هغه نقل کړه هم ده. ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. دغه آیت کریمه مراد ده چې لا احدثکم حدیثا آیت تاسو حدیث بیان نکم لولا آیتن کچره یو آیت نه قرآن مجید کې کتمان رسول متعلق نو ما حدثتکموه ما تاسو حدیث نه بیان کړل. ته احتیاط وي د صحابه کرام نو هر سړی محدث جوړ دی او وی خلقو دا چې درته حدیث وي موضوع حدیث اور زم نه. صحابه کرام اس کی احتیاط ډیر زیات و. د ټول نه اول احتیاط د حدیث په باب کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړل. دا شواهد ما معرفت المحدث کې لیکلي. البته هغه شاهد غلط دی کوم چې خلک وایي او کوم چې یو کتاب کې لیکلي د اردو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمره صحابي ابوبکر صدیق رضی الله عنه د شپې هغه خوب نه ورده ولټ پلټ کېدو
सैयद आयशा फरमाई माए तपोसो को कले वही खदे तपोसो को चोले खफे रगवेल च मा सरा यो सो अहादीस माली के दी यो मजमुआ मिली करे दा आगा मा यरी तो शपे पासे दा वगे उसो दो अला गला आराम रागे वगे खूब को सारे वायत पर तबलीगी निसाब के दा लिखली च दे के ज़ियात एहतियात ते दो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु शेख हदीस ने अपना पगार दाऊ चागावल द हदीस स्नादी हैसियत का तलग द हदीस कमजे लिखल रहे नगा अगा तम पत्र चे कमजे लिखल रहे खुदा ज़दा के खबरा जमून तो शेख हदीस साहब सरा से इख्तिलाफ निश्ता बदे बाप के साथियात निश्ता जमून खुदा हदीस नन मुनकिरीन हदीस पेश की तो दे द पारा चे अबू बकर सिद्दीक द हदीस मुखालिफ जको आगा हदीस सुन औमदा रिवायतें पेश कर परवेज पेश कर दे खपल किताब मकाम हदीस का तो जवाब बके देना अगते साबितई अगते साबितई दा च हदीस दागे साहमियत द साहबा पर नजर की निश्ता और शेखुल हदीस रहमहुल्लाह दा साबितई च अबू बकर सिद्दीक एहतियात कर रहा तो अल्लाह बंदेगानो कम दे के जदा हदीस लिखले दे हाफिज ज़हाबी अबू बकर सिद्दीक पर तर्जमा की लिख रहे पर हालत जिंदगी के तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ के किसे लिख रहे था तो बे लिख रही थी वला ऐसे तो रिवायत सही न है कदाला ऐसे हो दे वेले ब्याज होंगे एतराज न हो खुदा खियानत थे जतला ऐसे खुदा का प्रे दे और नोटोल शेव लिखेगा जमा तजर्बा दारा चे फसाद पैदा की गया गजे की चिकल सड़े पूरे इबारत उन लिखी तो पूरे इबारत उन लिखा मजम के इख्तिलाफ नहीं है परवेज में इस्तदलाल करे देना आगम ला ऐसे खोल रहा है और शेख हदीस से इस्तदलाल की अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु एहतियात से मुतालिक आदम ला ऐसे हो रही तो हदीस सही न दे ता मौजूद है बहस का गोर है तासुर दे ता मजमुआ के मा कर दे और मारिफत उलूम हदीस के मा कर तो हदीस सही न दे ता एहतियात दा न दे दागा एहतियात दारे च सहाबे किरामो के ढेर दासिस्ते च शहदाशी भी और दागी खज़ रागली दी और दागा ने मीरास पुख्त दे कल निया रागले दा मीरास से पुख्त दे दागा और तो फरमाई मा दा अल्लाह पर किताब के मालूम न दी पदे बाप यो साहबी पास या गवई च समय तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा दा और दिलू और कल फरमाई च पैगंबर द फलान की निया लदम बरबर खबर कर दागी टिक तो बस ये तो एहतियात हुई यानी पज़ैद जख्पल इल्म खकारकम या खपल इज्तिहाद हुकम नखद आला च या कुरान तलरशम और याद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान तलरशम एहतियात देते हुए देते नहीं हुई एहतियात चलो सर न हदीस प्रे दमा अखबल कियासात छोड़ो को उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में एहतियात कर रहे और दे हदीस के सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु एहतियात से कर दा एहतियात होदा दा मतलब न रे क्या हदीस हुज्जत न गणी का आयत करीमा नवे नमावतास्ता हदीस न बयान हो दे लेकिन आयत करीमा दा से ले पाए कि द कितमान इल्म माने लानत वेले इल्म बहकार कोल बकारी खुदा से बनी खकार कोल बकार सड़े आ बेल मुझे मारो वही दावाद रहमा हुआ चितम मल शेन उस्ताद इल्म से पैदा अकम अकल तो मगवे दे तो गोरे ज इल्म खकार कोल शम और कनशम खकार कते इल्म खकार के उतार न सो डजुबासी तो सके बड़े वाले आराम किया ना उस्ता वजूद खा देखना जुन देखा दे कौम लो फायदा मर गया शहादत खलक आ वक्त कबली च सड़े पदी पुई की जैसे हालात जमा पर मर्ग वाले हालात पलटा खुरी बदली बेशक शहादत हो रहा लेकिन पदे हालात को तो शेखुल कुरान खबर है जम जो गोले रावाने सड़े और कमाल न दे बदे कैसे कमाल लुए लुए खलक लुए लुए उलमा पदे बेख्तियार वाले बर्बाद शो जैसा हक हुआ हक खलक हुई मुखबल सर साथी दरज सड़े सर बेली हो यो हक खबर है होगा यो नफल खबर है साबित करा ये सुनत खबर साबित का नोट कौन गुमराह है पता कैसे कमाल है शहादत मरतबा अगर इनकार नहीं तो आगा वक्ती खलक चिकला हालात पलटा खुरी बदल के हालात तो पलटा खोड़ा करना खोड़ा बहुत के खोड़ा करना खोड़ा
غلط استدلال مه کوئ، صحیح استدلال وکړه، درست استدلال کوئ. حق بیانې خلک، خو چې کله پکې ستا د خولې د ماتولو امکان دی، اګر ستا خوله ماتېږي نو بیا د هغې دپاره مختلف طریقې تحریر وکړه. تقریر نه لګې هوا تحریر وکړه، ستا هغه حق وښکاري شي. څه شاګردان جوړ کړه. د شیخ القرآن رحمه الله تجربه دا ده او زمونږ هم تجربه دا ده چې په ځای دی چې سړی یو ډول نومبل راګیره کړي او هغې سره خبرې کوي، نو ښه دا نه چې لسته کسان تازه جوړ کړي ځان. یعنې ماشوم وایل هغه ویل چې ما کشران له قیدې واغستې، پارې مې وله واغستې، هغې مې قرآن شروع کړ. و زړو نومبړانو باندې څنګه هغه برادي تعالی مخ شو گئی. نو ښه دا ده چې سړی نوي نسل کې کار وکړي او دې طریقه باندې هغه حق خبره ور منتقل کړي. دې خلکو سره جګړمار خلک دی، مزاج کې جګړې دی، جګړه باندې ډېر ښه راځي. جګړه مه کوئ، کار وکړئ. کار په دې طریقه باندې کېږي چې نوی نسل هغې کار وکړئ، ته خپل عقاید منتقل کړئ. صحیح خپل دا مطلب نه چې ته ځانه جوړ کړه، صحیح عقاید ورته منتقل کړئ، صحیح سنت ورته منتقل کړئ. د بدعت نه هغې نفرت پیدا کړئ، شرک نه نفرت پیدا کړئ په صحیح طریقه باندې. هغه څه حدیث دی، سمعت النبي صلی الله علیه وسلم، ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلو، هغه فرمایل لا یتوضأ رجل، اودس نه کوي یو سړی. لفظي معنا نه ده که خو تعبیر به څنګه کوي؟ څوک چې کله اودس وکړي، کله چې یو سړی اودس وکړي، یحسن وضوءه، په داسې طریقه باندې چې هغه اودس کې حسن موجود وي. حسن څه شی دی؟ حسن دا دی چې سړی هغه اودس د سنت مطابق کامل سنت څه درې درې ځله وینځل، پای کې موالات وي، پای کې مګل وي، پای کې دلک وي، دنیایي ګپ شپ نه وي پکې. اودس هغې کې دنیاوي ګپ شپ نه وي. حرام ورته نه وایو مونږ، اودس وخت کې خبرې کول څه حرام نه دي، لیکن حسن پکې نشته. حسن دا دی چې سړی چونکې عبادت کې مشغول دی نو دی خپله توجه عبادت له ورکړي. اودس عبادت ته مستقل کړه، که ته چې عبادت نه دی، مستقل عبادت دی. نو ټیک دی چې پای کې خبرې کول حرام نه دي، سموز نه دی دا، لیکن حسن پکې نشته دی. متوجه کېدل پکار دي خپل اودس ته. ويصلي الصلاة، او دې منځ کې الا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها، مگر بخلی کېږي به درته هغه څه بینه وبین الصلاة چې د ده او د مانځه په منځ کې دي. سار دې مونځ کړی دی، اوس د ماسپښین مونځ وکړو، نو د سار نه وارې تر دې ماسپښینه پورې که تا څه خطا کړي الله به دا معاف کړي. ماسپښین مونځ دې وکړو، حتی یصلیها نه مراد د دوی مونځ دی، یعنې یو مونځ دې کړی دی ورپسې بل مونځ، اوس د حتی یصلیها بل مصداق بسئ. ماسپښین مونځ دې کړی مازدیګره پورې که ته څه اخطا کې نو الله به هغه معاف کوي. بعضې خلک وایي چې دا حدیث خو موږ له ترغیب را کوي چې موږ د ګناهونو نه کوو. اصل په دې څیز باندې سوچ نه کوي خلک. عمومي طور د خلکو ذهن دای چې چونکې زه څه ګناهګار نه یم، ګناهونه نه کوم، نیک سړی یم، بس مسلې مې والدولی. نو ده کې د خپل ځان د کمزوري ګڼلو او د استغفار قوت کمی. دی ما څه ګناه نه دی کړی، نو څه ووایم؟ په دې وجه احادیثو کې ترغیب راځي چې که تاسو ګناه نه کوئ او استغفار نه غواړئ نو الله به تاسو ختم کړي. تاسو به یو نور خلق پیدا کړي او خلق به ګناه هم کوي او استغفار به وي او الله یې زه به یې بخم. دې کې بنیادي خبره څه ده؟ د انسان خپل رب ته رجوع، د انسان خپل رب ته خپل احتیاج ښکاره کول. دا هغه صورت کې ممکن دی چې انسان غلطۍ کوي، خو د انسان کمال په څه شي کې دی؟ په غلطۍ ودرېدل نه، بلکې د غلطۍ اعتراف کول، د خالق په مخ کې د خپل غلطۍ اعتراف کول. او که دا غلطي وکړله اعتراف یې وکړو الله معاف کړو، نو بیا د خلکو خبرې دي چې توبه وکړه بیا غلطي وکړه، دی به توبه وباسي بیا به غلطي کوي بیا به الله معاف کوي، بیا به توبه وباسي بیا به غلطي کوي بیا به الله معاف کوي. ولې توبه هغه د هغې بنیاد په یو عقیده باندې دی، هغه عقیده د دعا ده کومه چې نن موږ د هغې څه تذکره وکړه چې زه رب ته محتاج یم، زما رب په دې معافۍ باندې قادر دی او رب په دې رضا کېږي.
دا اللہ در آغا در دے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد دا آغا در دے کہ تا ارسم رو غواړي نو سړی خو وتا ذلیله کوي کنه چې ما ځان دې شرمول بلکار دې نشته راځي رحم کنه شی غواړي خو الله نه چې ته بار بار غواړي نو په دې باندې اتا ذلیله کوي نه بلکې په دې کې داغه رضا شامل ده په دې قسمه حدیث مطلب دا نه چې ته ګناه ته بڑے ہوا خدا تصور ختم کړه سره چې ما ګناه کړل کنه الله ما معاف کړي نه دا تصور غلط دی دا چې هر څو ګناه کړل ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناهونه معاف کوي او یو حدیث کرا دی اگر چې دا اسناد کې لږ زور شته عبد المجید ندی وا حدیث دی خو چې بني آدمو لو ان اولکم واخرکم جنکم وانسکم رطبکم ویابسکم قاموا فی صعید واحد وګور حدیث ته مسند احمد چې انسانانو ستاسو اول ستاسو اخر ستاسو سړی ستاسو خزي ستاسو نارینه ستاسو زنا ستاسو جنات ستاسو انسانان ستاسو خلق او بد خلق آدم نوایت تر قیامت پورې دي ټول ګناونه وکي او قاموا فی صعید واحد نو دی په یو میدان کې ودرېږي او بیا ټول اقرار وکي چې را موږ نه ګناه شوی الله وی زبې معاف کوم او زما د معافی په قدرت کې لحظه ورکنه ناراضي خدا خلک دا څه منه امید کوي دا کوم چې تبلیغات شروع کړل دا مایوسی راشي مایوسی باندې بیا خلک لیونی کی ٹھیک ده الله یې پیدا کول لکه خو مایوسی ما پیدا کوه چې تا وړه معاف کوي نه مړه ته جهنمی تاسو نه مګوي انسان کې دا قوت پیدا کا تبلیغ او د دې ورکه چې تک ارسمل وی ګناهګارې ان الله یغفر الذنوب جميعا رب په جنا رب ته رجوع الله تعالی ولې بیا و ان شاء الله دا غنا دا مسلې کوي قال عروه الايه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات اخو عروه راوی د حدیث کر خداغه دا فهم قرآن د حدیث د مضمون ته ډیر نږدې نه کنه لولا آیتن که یو آیت کریمه داسې نه وي یو بل سړی چې هغه هم د دې حدیث څنګه دی وضاحت کې د ځان نه یو آیت کریمه نه ده امام مالک رحمه الله هغه موطا ده جل اول کې صفحه 30 کې حدیث نمبر حدیث 29 عندك حدیث ہے وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فأذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لو حدثنكم حديثا لولا أنه من في كتاب الله ما حدثتكمه جو آیت تے کہ آپ اللہ پر کتاب کے نوے نما تاسط حدیث نے بیان کر بیا حدیثوں میں سے سمیت رسول اللہ یقولو فلان اخیرہ پورے کم چلتے لگل رہے قال یحییٰ قال مالک اراہ یرید هذه الآیہ امام مالک میں فرمائل زما خیال لائے چہ داغدہ آیت مراد دے چہ اقیم الصلاة طرفا النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکرى للذاکرین امام مالک رحمہ اللہ دا عروہ پیش کرے شوی آیت نہ پیش کرے و دا عروہ چکم آیت تے داغے تعلق سے شی سر دے اگر کتمان علم سر دے اختلاف ہو رہا ہے تک دا خو اختلاف کے ہو جب سڑے پوری کے نہ پائے گے توسع راضی علم راضی وہ جاہلان دی اگر ټول خلق پیو لار تړل پکار دي پیو لار نه شي تړل اختلاف کې توسع وي اختلاف د شرک نه یادو اختلاف د بدعت نه یادو علمی اختلاف یستو دا علمی اختلاف دی اوس داغه خبره د امام مالک رحم الله چې کمایت پیش کړي داغه تعلق د حدیث اخر سره شته کنيشته چې الا غفر له ما بینه وبين الصلاة حتى يصليها تعلق ہوشتا رہے گا تعلق ہونا رہے آگے سر کہتا حدیث ہو بگوری بل شان نزول خلق طول شان نزول نہ بیان اندازہ دیر ظلم ہے کہ ان الحسنات یذهبن السیئات دیر شان نزول نہ تلک بیان کا اغم پا صحیح ہے ہو گئے
چېرته سیوطي یا بل چا نه لیکلی خو پیدا خلک شرمېږي ډېر ځکه دا ډېر محتاط خلک دی. حدیث کې راځي یو صحابي د جماعت نه بهر ووت، پردی ښځه یې ښکل کړه، غلطي وشوه، پردی ښځه یې ښکل کړه. چې راغی چې یا هلک تو یا رسول الله تباه شو، مازدیګر مونځ له راغی چې تباه شوی وه، پردی ښځه مې ښکل کړله. نه ورته وایي تا هغه نه چې ماسپښین دې مونږ سره مونځ کړو، هغه یې هم کړی دی. ورته یې کېنه ستا باره کې آیت نازل شوی دی ان الحسنات یذهبن السیئات. دا زموږ خلک نه بیانوي، دا پکې زما علم دی. نو زما مطلب دا نه چې سړی دي پردی ښځه دې ښکلوي، لیکن حدیث کې یو قبیح جرم هغه هم په توبه باندې الله معاف کوي. الله رحمت ته وګورئ. خو دلته کې زمونږ غیرت هغه د الله د غیرت نه سوا دی، نعوذ بالله من ذلک. زمونږ مسلماني شعوري مسلماني خو نه ده، زمونږ مسلماني خو دا چې مونږ مسلمان کړه پیدا شو. مونږ په دې نه پوهېږو چې د اسلام خو مطلب دا دی چې الله او د هغه رسول څه ویلي نو هغه مونږ خپله غاړه کې هغه اچولی دي، او چې هغه څه وایي نو زه هغه شانتې کول پکار دی. زمونږ مسلماني هغه تقلیدي مسلماني ده. کله کله هم خلکو ده چې که تاسو هندوستان کې پیدا هندوان به دا اوس کوشش نه کوي چې زه اوس بالغ شوی یم، زه خپل دین وګورم، خپل دین ولټوم، په کوم څیز باندې زه عقیده وساتم، څنګه وساتم، کوم عمل څنګه وکړم. ځکه موږ جګړې کوو په بدعاتو باندې، په شرکیاتو باندې. اوس یو کلاس کې د حیات النبي خبره شروع شوه، نو موږ سره څنګه علما ډېر شي ټول متفق شو چې دا څنګه چل دی چې دا جمهور دا رائے قبلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې حیات دی، داسې حیات. ما جمهور وایي چې ما که تاسو د بې حقي نه مخکې ما ته څوک وښول نو زه به تاسو له انعام درکړم. ټول غلي شو. ما یو سړی پاگل هغه خبره وکړه او 200 پاگلانو خبره ومنله. ته به سړی دا 200 خلک چونکې جمع شوی دا جمهور دی. د بې حقي نه مخکې که چا وښودله دا کومه چې خلک وایي زه به انعام ورکړم. دا غلطه وایي خلک، یو گپ شروع کی بس. دویمه خبره چې زمونږ خلک خپل شاګرد بل چا ته نه پرېږدي. دا شاګردان ما ته را پرېږده. تاسو خپله ماضي وګورئ که نه څنګه اوس تاسو ماضي داسې وه دا څنګه چې اوس ته. یعنې هغه خلک چې کنځلې کوي مونږ پسې چې خوا راشي بیا ورته پته ولګي دي شاګردان منې کوي. باقاعده اعلان کېږي چې فلانکۍ مدرسې خلک به فلانکۍ ځای ته نه ځي. زه خپل شاګردان نه یم، زه تاسو زما ګڼ شاګردان یم. مدیر مولوي صاحب مدرسه کې هم سبق وایي. ځکه زه په دې پوهېږم چې ما هغه لکه ما پوهه ورکړې ده، دا ما د خپل ذهن نه ده ورکړې، ما شرعي خطوطو باندې ورکړې ده. مجموع شرح المهذب مقدمه کې امام نووي لیکلي دي چې عالم دا نه دي پکار چې هغه خپل شاګردان د چا د مجلس نه مني. دی ولې منې کوي؟ یا خدای په هغې اعتماد نشته، او یا دا چې هغه سړی د نه زیات پوهه ده. چې شاګردان ته ګیلل شي نه هغوی بیا دلته نه راځي، بل څه وجه خو نشته. کله چې مونږ تګ راتګ شروع کړو د یو بل ځای ته، نو دا صلح حدیبیې بنیادي تعلیم ده. حدیبیه چې کله کېده دا کې کمزوري شرطونه وو که نه وبهګې. نو د هغې لومړی شرط څه و؟ د دواړو فریقو په میانځ کې به 10 کاله جنګ نه وي، تعلق به وي. خو چې کله ته د هغه ځای ته ځې هغه ستا ځای ته راځي، ته د هغه مسجد ته ځې هغه ستا مسجد ته راځي، نو دا کم خلیج د اختلاف چې جوړ شوی دی دا به تنګي که ډېرېږي، دا به تنګي دا به ختم شي، ماس پامیل ملاب به ختم شي. که د یو بل مخالف هم وي سړی نو کم سے کم هغه تنقیدات به نه کوي کوم چې بل ته کافر وایي. د دې پسې پشت زه ډېر معذرت سره یم، خو د علماو نیت باندې زما اعتراض دی. پوه شئ، د دې په نیت زما اعتراض دی چې دې نیت هغه د الله او د رسول لپاره نه دی، دا حرکات به نه دی. نو دا ان الحسنات یذهبن السیئات په دې باندې هم راځي اعتراض راځي که نه چې ان الحسنات یذهبن السیئات، ان فعل الحسنات یذهبن عمل السیئات. حسنات یې څه ته ویلي دي؟ حسنات استغفار ته ویلي. د امام مالک رحمه الله د خبرې تعلق د حدیث لومړی آخري خبرې سره متعلق نه دا اگر چې اختلاف دی دا عروه خبرې له مونږ ترجیح ورکوو، ولې د هغې تعلق
لولا آیت ما حدثتکموه سرا لگ زیات واضح ده. نور د امام مالک خبر ته کنډم کول نشي بیخي چې بیخي عمر ده. د امام مالک رحمه الله موطا کې د لپاره آیت کریمه دا ویلې دین دا پته ولګی دا چې دا قال عروه والا خبره چې کوم دا آیت حصہ ته حدیث حصہ نه ده، اتفاهم دراوی وایي. اصول بیاداری په اصول حدیث کې چې فهم دراوی حجت نه، فهم دراوی حجت نه. په دې کې ته کولای شي بس د امام مالک قول هم پیش کولای شي. فهم دراوی دا مطلب چې حدیث کې د یو چیز وضاحت نشته، راوی هغه به طور تفسیر د خپل ځان بیانوي، دا حجت نه ده. او به ګوري سیاق سواق سره ګټي کو قبول کا، ګټي نه وتا ته اجازه ترک. باب الاستنثار فی الوضوء. استنثر یستنثر استنثارا. پوزه کې اوبو چول ته سوی استنشاق، او بیا سنول ته سوی استنثار. استنشاق به هغه کېږي چې سړی استنثار وکړي. پوزه کې تا اوبو چولې بار درا کړي نه پرې به اوس یو استاد طریقه دا چې ورته اوبو خایې کنه ورته خایې واه پوزه کې اوبو واچو. پوزه کې اوبو چول دا مطلب چې تا چون کې اوبو چولې دي په پای کې تاسا واغس انون ثیره د دې اطراف دي کوم چې اوبو جذب کوي. تو استنثار هغه چې هغه نه تداسې کې اوبو خطر شي، دا استنثار ده. امام مالک رحمه الله با استنثار د لاس نه بغیر مکروه غنه، جمهور مکروه نه غني. تاسو ته اوبو واچولې په بل لاس نه جوړه اره تاسو وکړه غن لړشي دا به ول دا زناور په شان دي تشابه راځي ته ته یا مکروه لګي. نور جمهور چې کوم دی دې قائل دي چې خیر دی. امام مالک رحم الله وی چې نه پلاس باندې لګول پکار دی، خلاص هم کم یو نه ان شاء الله رستو راځي خیم تاسو. باب الاستنثار فی الوضوء ذکره ها ولا استنثار زګه بسمه. امام مالک خو بلغه چل گو او کله چې سړی استنثار کوي نو په ګس لاسته کوي د لپاره. تو سنن نسائی حدیث تا توقع استحباب سے شعر په ګس لاس. سنن نسائی تدون زور سره ویل پکار دی. حدیث نمبر 91 اور باب بئی 74 کتاب اول وضو دے لگی باب 74 کے چب ایل یدین یستنثرو او دس کہ ان کے با استنثار پکم لاس باندھنے گئی. ترجمۃ الباب لگا دے. اخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي. دا روایتم تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ انه دعا بوضوء. سیدنا علی داود صبر وقت فتمزمز واستنشغا خلق اوبو چولے پوزه کې اوبو چولے ونثر بيده اليسرى ونثر بيده اليسرى او په ګس خپل ګس لاس باندې استنثار وکړ. بل استحباب خبر راغله. ففعل هذا ثلاثا تاکار درې ځله وکړو. بیا فرمایل هذا طهور نبی الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم داودس طریقه دا شان دی. نو استنثار دا مونږ کو په ګس لاس باندې. د پوز نه که سګن بلا مونږ لري کو نو باید چې هغه په ګس لاس باندې لري وو. دې ته کامن سنس استعمالول وي. پوزه کې ګوته وای نو ګس لاس وو. د خلکو مخکې مو خانه لوی رحم الله په دې یو نظم لیکلو چې د خلکو مخکې پوزه کې ګوته مو. البته چې کله ضرورت پیښ شي نو تنهایت لړ شه اول ته کې پوزه کې ګوته وي او برش پکې استا خلاص ډېر بد ښکاري وته. او چې کله مونږ په دې باندې پوزه پاګو پوزه پیسو استنجام ته مخکې ویل دا په کوم لاس کې
په ګس لاس باندې، نو دا د ذکر د پاره دا ممنوع شه په باندې. د ذکر الهی د پاره به صرف خیر استعمالیږي، څنګه چې دا مونږه استعمالو د خوراک لپاره یو بل سره د مصافحه لپاره. خلک ذکر جګي په دوه الله سره کامن سنس لګ استعمال کړه، ته خو د اجتهاد ورځګه عقل استعمال کا. حدیث کې مشتری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل خیل اسبان ذکر کړو، صحیح حدیث ته په دی باندې. دا مطلب نه چې دا زما لاس ته یا دا کې نمبر پلیت چې قرآن لم نشم وړه، نو دوا لاسونو ذمہ دار ځان لدی ته دې لاس ځان له ذمہ داری دا ځان له ذمہ داری په دې لاس باندې پوزا کې وبا چولې شم لیکن سنولې به نشم. خلک زو په خلاص واچوم نو ما ګڼ خلک لې بیا پکې ګس غوتوي ګس لاس دا یې کار نه، لاس خلک د خلاص غوتو دا پوزه مسله. دوبار کې دی وی ورپسې ذکره عثمان وعبد الله ابن زید وابن عباس رضی الله عنهم عن النبي صلی الله علیه وسلم. دې کې لږ اشکال له هغه داري چې دی وی چې ذکر کړی دی دا استنصار فی الوضو سیدنا عثمان، هغه دی وی اوس کنه مخدم ویل دارنګي عبد الله ابن زید اخرستو راضی د سیدنا عبد الله ابن زید روایت دی باب کرستو راضی. وابن عباس عبد الله ابن عباس هم ویل، عبد الله ابن عباس کوم روایت چې تاسو صحیح بخاری کې ویل دی مخکې هغه غسل الوجه من غرفه دیو چونګ نه چو د پای حدیث کې ذکر د استنصار نو دغه اشکال لاره چې د یو صحابي حدیث مخکې تیر شوی دی، د بل صحابي حدیث رستو راځي، او د عبد الله ابن عباس چې کوم حدیث تا ویل دی مخکې نو پای کې استنصار د وضو ذکر نشته. او د امام بخاری د روایت نو مطلب څه چې دا حدیث ابن عباس هم بیان کړی دی. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې کوم روایت ته هغه امام حاکم لیکل دی، لیکن هغه علی شرط البخاری نو په دې وجه امام بخاری په خپل مسند کې په خپل صحیح کې فون لیکو، لیکن هغه حدیث ته اشاره د وکړه چې دا حدیث په بل سند باندې موجود دی. دا مستدرک کې د امام حاکم جلد اول صفحه 148 جلد اول صفحه 148. ولهذا الحديث شاهد عن ابن عباس اخبرناه بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي حدثنا عبد الصمد بن الفضل حدثنا خالد بن مخلد حدثنا ابن ابي ذئب عن قارث بن عبد الرحمن عن ابي عفان المري عن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال استنفروا مرتين بالغتين او ثلاثا. عبد الله بن عباس فرمائل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائلی دی استنفروا پوز سون کے دوران کی مرتين بالغتين خپ زور مبالغه سره دو کرتا او ثلاثا یاد رې کرتے. امام بخاری رحمہ اللہ اشارات سیدنا عبداللہ ابن عباس تے حدیث تا حدیث علی شرط البخاری نہ رہ او دا وقت نشته زو هم تا څه ولنه ده وبار کې هغه روایت کم ته دې اشاره کړي لاغا دک کرے امام بخاری رحمہ اللہ. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سیدنا ابو هريره وی چې بعد نبی صلی الله علیه وسلم نے اوریدلو هغه فرمایل من توضا فليستنفر، چا 1400 کو داغه پوزه خامخا سون کی دا امر د وجوب د پاره ده کنه ده، ظاهر امر د وجوب د پاره ده. کم خلق چې د استنشاق واجب غني ناغي استنصار هم واجب غني، لکه امام احمد اسحاق بن راهوی ابو عبید ابو ثور ابن المنذر
دا خلق پوزه کې اوبه اچول فرض ګڼي او پوز وړول فرض ګڼي، ولې امر د وجوب دپاره دی. دارنګه د ابن بطال رائے هم دا ده چې علما چې کوم دی هغې وایي بوجوب الاستنثار. دا نمونه ما واغستل تا ده، کاش چې الاوسط ملو شي مونږ ته د ابن المنذر. دنیا کې دوه کتابونه دي چې هغه تا ته اختلافات ټول ښیي. خو خلکو ځان له کار کړلی چې اختلاف به ختم وکړه. ته څوک چې اختلاف به تر قیامته پورې اختلاف کې ښکلا ده مړه. تنګ نظري په دې څیزونو کې چې ټول خلک په یو شي متفق وي، په یو متفق وي. دا خو دین دی، بس لګیا وایي. اختلاف چې کوم دی دې کې تنوع ده، دې کې رنګارنګي ده. ځان کې حوصله ده، برداشت پکار ده بس چې دا سړی په دې حدیث عمل کوي، زه په هغې حدیث عمل کوم. دا سړی دې حدیث د وجوب استدلال کوي، زه د استحباب استدلال کوم. دا مصیبت دې جوړ کړی دی چې یو ته د وجوب استدلال کوي، بل ته د استحباب استدلال کوي. یو بل سره جنګ کوي، یو بل یې ګرېوانه نیولی، ګرېوانه یو بل سره نه دی. یو ته یې ستا مونځ نه کوي، بل ته یې ستا مونځ نه کوي. اختلاف چې کوم دی لا یزالون مختلفین الا من رحم رب ولذلك خلقهم. د خلقو واخلې نه څه مطلب شو؟ الله خلق اختلاف نه پیدا کړی. دا خو نسبت بدل لګه. هلته کې خدای چې انسان پیدا کړی شوی د چا د عبدیت دپاره دی، خدای الله د هغې او دې سره میاس کې ټسل په دې نشته دی چې مواضع ځان له ځان لري. او که اختلاف نه دي پیدا کړی، یو د بل نه مختلف نه ده، ټول یو شان دي. بیا به غضب ولیکي چې رحم الله پیدا کړی. اصل دا چې اختلاف به وي تر قیامته پورې. دا د الله چې کوم نظام دی، پروګرام دی، نو هغه دا دی چې دنیا کې وا مشرک هم موجود وي، موحد هم موجود وي، متبع سنت هم موجود وي، مبتدع هم موجود وي، حق پرست به هم وي، باطل پرست به هم وي. او دا وایي روانه وایي د حق پرست کوشش بدایي چې هغه خیر غالب کوي، د خیر د غالب کولو کوشش به کوي. او بل طرف ته شیطان او د هغه ذریت دی. په دا دواړه قوتونه خیر او شر دا به یو ځای رواني. نتیجه به قیامت کې روزي بیا چې چا د خیر د غالب کولو کوشش کړی دی دا جنتیان دي، او چې چا د شر د غالب کولو کوشش کړی دی هغه جهنمیان دي. د الله نظام کې دوه څیزونه دي، څوک جنت ته تلل او څوک جهنم ته تلل. او تاسو د الله نه زیات رحمان یې، رحم کوونکي، تاسو ټول جنت ته بوتل غواړئ. بس کې الله راځي نه کې الله سره جهنم ته بوتل غواړئ. خو د الله نظام لاس کې مال ہے. د خیر د غالب کولو کوشش وکړه، حجت قائم کا، په خپله پې کلک ودرېږه، خو څوک په زبردستی مه راغواړه، ستا کار نه. خو د الله پروګرام هم رواني، ستا پروګرام هم رواني، ته به ګناهګارېږې نه، تا ټیکه نه راغسته. هسې په انسانانو باندې مونږ زیات مهربان یو که خالق په زیات مهربان دی. چې کله هغه زیات مهربان دی تاسو ټیکه اغسته ځان له ته همدردي کوه، بس راغواړه خلک زړه باندې پوخ شي به دې خلکو چې زه څه یم حدیث وایي بس پخېږي به ته دغې ته ټینګ شه. بس دا ختمېږي نه، اختلاف نه ختمېږي. دا یو مختصره خبره ده، پوزه پاکول. نو دا کم نمونه چې ما اصل دا واړه نمونه دي. امام احمد، اسحاق بن راهوی، ابو عبید، ابو ثور ابن المنذر دوه کتابه دنیا کې مایل چې هغه اختلافات ښیي. یو سنن ترمذی دی او یو د ابن المنذر کتاب دی، خو هله پوره دستیاب شوی نه دی. الاوسط د ابن المنذر چې دنیا کې کم کم ځای کې په کومه کومه مسله کې د علماو اختلاف دی د حدیث په بنا باندې. دا عیب نه دی، دا خو زموږ دا خلک عیب ګڼي. دی داسې ګڼي چې دی په فقهي اجتهاد کې او په شرعي قانون کې به فرق نه پوهېږي. مثال تاسو زما درکړی لکه د احناف قایل دي دې خبرې چې که چا اودس ګوته مات اوس وینې شوه نو اودس ماتېږي. ٹھیک ده قائل شه ته څوک وایي چې ما قایل کېږي.
خو که بل یو سړی دا وایي چې بھائی په دې دلیل نشته، نو ته به دا سوچ نه پیدا کوي چې د مونځ نه کېږي، چې مونځ دې نه کېږي مطلب دا خو اجتهادي مسله نه شو، دا منسوسي مسله شو. نو په دې زمونږ علما هم نه پوهېږي دی د پلان کې پنیز دا شی حرام دی، څه پد رهېږي دا خبره صحیح اګه دا چې کله اجتهادي شي نو لچک په دې کې راغی ته لږ ځان پوهېږه په خبره باندې. والله ابوسلام صاحب رضی الله وخي مونږ چې کله د هغه نه هدایه به ویله دارنګې مشکات المصابیح نو هغه به وی یو فقهي حرام دی یو شرعي حرام دی. دا موږ د فرق خو یعنی یو د فقهاو په میانځ کې یو څیز حرام حلال دی، هغه شرعي حرام نه دی. شرعي حرام هغه دی کوم چې قرآن او حدیث کې نه خپلې، لکه خنزیر حلال لکه حرام دی، حرام دی که زه خبره نشته، بس خنزیر حرام دی. خو پاتې شو هغه څه چې هغه مجتهد فی دی، نو په کې به شک چې ته په کم مطمئن هغه واخله، خو که بل څوک د هغې ارتکاب کړي تا ته ګنهګار نه شي ویلی، تا سره څه دسته پایمان اجتهادي عمل دی. که په دې باندې زمونږ علما پوه شي دا خلیج ورو ورو کمیږي، بیا خدای په خپل ولاړ دی بل ته ګنهګار وایي، داسې نه دي کول بګا. اوسط د ابن منذر څه لږه څه چاپ شوې ده او داسې اورو زه په دې کتاب چاپېرو ډېر خوشحالېږم، ډېر د کار شی دی، ډېر د کار شی دی. دونو د کار کتاب دی امت کې بل نه یې لیکلی، څومره چې دا دوه دي اختلافاتو لحاظ سره، سنن ترمذي او الاوسط د ابن منذر، پای کې 3 جلدونه تفسیر هم دی، تفسیر ابن منذر چې کوم دی پای کې 3 جلدونه پای کتاب کې شته ده، څه سما پیدا کړل ټول لا نه راغله. د جمهور رائے دارا جمهور علما چې استنصار چې کوم دی دارنګ استنشاق دا واجب نه دی. مونږ هم چې فرض وایو سو وایو څلور، احناف په اودس کې واجب مني، احناف په اودس کې واجب نه وایي. دا نور اعمال چې کوم دي یا مستحب غني یا سنت غني، تاسو خپل مذهب نه معلوم کړه. احناف چې کوم دی په سنت په اودس کې واجب نه مني، فرض مني، او دا نور څومره دي یا سنت مؤکد دي یا مستحب دي. تو جمهور استدلال څه شي نه دی، هغه استدلال ورته زه خیم چې څه شي نه دی. سنن ترمذی کې حدیث ته حدیث نمبر 302 باب ما جاء في وصف الصلاة. حدثنا علي بن حجر اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن ابي عن جدي عن رفاعة بن رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما، دا الله رسول یو ځل مسجد کې ناست، رفاعه وی ونحن معه مونږه هغه سره ناست، اذ جاءه رجل كالبدوي یو سړی راغی ته وایي چې باندې چی غونډه ده. باندې چان اکثر بیشتر جماعت ته کم راځي، پیغمبر خالم کم راځي، ته کم سړی چې د عالم خواله او جماعت ته کم ځي نو دا خو به علم پاتې شي. علما خوراک نه کوي، علما سره ناسته کې موږ ته فایده یې. او دې کل بدوی کې نقطه دارا چې دې بے خبره پدې دی چې دې نه پیغمبر خواله راغله دی او نو جماعت ته ډېر راغله دی. فاخف صلاته نو ډېر مختصر مونځ وکړ ټونګې والے، ثم انصرف بیا لړ فسلم علی النبی صلی الله علیه وسلم هغه ته سلام وکړ. فقال نبی صلی الله علیه وسلم فرجع فصلی فانک لم تصلی، اور تی لړشه وعلیک السلام لړشه مونږه تا مونږ نه کړ. فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه، هغه بیا شانته مونږ بیا هغه سلام وکړ ورته بیا وعلیک فرجع فصلی فانک لم تصلی بیا مونږ. ففعل ذلك مرتين او ثلاثا، دا چې ګوره صحابي وي کنه، دا صحابي وي چې هغه ډېر وخت پاتې شوی نه پړم بیا غلطه پوه شو یا رسول الله مالا بل چل ناراضي. خو د عربو کې هو منافقین، بدویانو کې هو منافقین، دې ځکه به خبره ده. كل ذلك ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم
وعلیک فرج فصلی انک لم تصلی بس کله براته دا شان خبرې وکړي فخاف الناس وكبر عليهم ان يكون من اخف صلاته لم يصلي اثر خپل خپل ځای وي صحابه کرام ورېدل هغه وی چې ګنې مختصر موز کله کله مختصر موز کیږي لیکن نه ته راکړ کو سر باندې ته موز کړه مختصر دی او کنه په صورت حمیم الف لام سجده باندې کې حمیم سجده باندې کې دا مختصر دی کنه متول سره مختصر موز کوي بالفرض دا به ګناي او موز باندې شي فقال رجل في اخر ذلك فارني وعلمني وخيماته علم را کمالا مالا بل منظر راځي فانما انا بشر اصيب وقته زي انسان پتہ لګی دا مسلمان خو دی هو جماعت ډېر نظر راځي فقال اجل ابي او ټیک درا خبر واستمه اوس به موږ علاج وکړو خپل به علم اقرار دیو کو اوس به موږ پوهه اذا قمت الى الصلاه فتوضا كما امرك الله جمهور استدلال دینا اذا قمت کایته اراده زمانځه کې تو او دس کوا کما امرك الله لك الله جتا ته حکم کړی دی قرآن کې استنشاق او استنثار شته دی قرآن مجید کې استنشاق او استنثار نه نشته ولې نشته قرآن فرض حیثیتونه بیان کړي تو ٹھیک ہے استحبابی درجه ده سنت درجه ده لیکن د وجوب درجه نشته ده فتوضا كما امرك الله ثم تشهد واقم فان كان معك قرآن فقرا والا فاحمد الله وكبره وهلله قرآن در دین قرآن وایا او کني اسلام ابتدا ده بس حمد و ثنا وایا تکبیر تحلیل وایا ابتدائی اسلام ده دک کے طریقے سے رموز ہوتا جمہور استدلال دا حدیث ته دې ټوکلې راځي چې الله رب العزت موږ ته کوم حکم راکړی دی نو پاره حکم کې دا وایي چې فغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین نو کدا لازم وي وجوب د وجوب هغه تعریف کوم چې احناف کوي احناف په نسبت باندې وجوب څه شی دی هغه چې دا غي په فرضیت کې شک او سنت واقعت نه پورته په دې بین بین کې دا صرف د احناف رائے ده نور خلق نور امت ټول چې کوم نه ناغي فرض او واجب یو شی غني واجب به معنی لازم واجب به معنی اصطلاح کې فرق باندې پوهیږي او چې کله یو سیز د احناف په نيز واجب شي نور په نيز واجب نه نو ته پای ټینګار مګوا که دا احناف دا کم تعارف تیرے تعریف دا اجتهادي ده تعریف اجتهادي ده او چې کله تعریف اجتهادي شو نو مسله بدل شو چې کله ستا علم وسیع وي کنه نو ستا ذهن کې توسع وي تاکي براباداری دا ما دا مطلب نه خپل مسلک پرې ده دا نه مطلب خلک پوهیږي نه ستا مسلک دې هم دک کوي کوم دې الله تعالی ته مبارک کړه او مقصد دا دی چې تا علمی وسعت پکار دی چې زما د واجب تعریف چې زکو نو دا د واجب تعریف اجتهادي دی دا امت کې د بل چا نشته یعنی امت کې بل څوک واجب په دې معنی نه غوي کله چې موږ وایو چې غسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم حدیث دی دا څه مطلب دی دا واجب دی دا لازم دی ضروری دی دې سره وا سره داغه پهلم کې وسعت راځي توسع راځي سوچ ਵਿਚਾਰ کې هم توسع راځي نور اجتهادي مسائلو کې دا خبر یاد ساته چې ته په کوم شي متویر هغه اجدار شي غسل دومره مهرباني وکړي چې بل ته کافر فاسق ضال مضل دا ونه من توضا فليستنثر ومن استجمر فليوتر ومن استجمر حدیث کرا دی دا خبره خو دې زکه چې توضا کما امرک الله حدیث کرا دی صحیح مسلم
چې اذا استيقظ احدكم من منامه مسلم نه راوړی اذا استيقظ احدكم من منامه کله چې یو کس پتا سو کې د خپل خوب نه پاسي نو دې څه کوي او د څه کوي نو فل یستنثر ثلاثا دې استنثار درې ځلو کې ګوره په حدیث کې د خوب نه بیدارېدلو دپاره هغه خوب علت ګرځولې د څه شي دپاره استنثار دپاره علت یې څنګه دی فإن الشیطان یبیت علی خیشومه فإن الشیطان یبیت علی خیشومه ځکه چې شیطان چې کوم دی شپه تېري د په دې نت نو کیا مولا ابوالسلام صاحب دی الله دې وبخي کوئی شیطان دغلته د شپې خپله کرسی چولې او دی د انسان دماغ ورته د دغه ځای نه د کنیکشن فټ کړی دی چې څنګه به دی وده کوم د بیا به ویل چې یو پلیت شی یو ځای کیني خو د هغې ځای پاکول پکار دي بیا نو دې وجې د شریعت حکم کړی چې موږ د خپل خیشوم پاک کړو دا یو ښه عقلي څیز دی ابن حجر رحمه الله دې نه ډېر عجیب استدلال کړی ډېر د کمال استدلال دی هغه وی ګوره چې کله مونږ استنثار کړي پوزم صفایي نو زمونږ آواز مزیدار وي یو سړی چې یخنۍ واري دغه آواز ولې خراب وي پوزه ګنده وي که نه ګندې بګې نو دا د پوزې صفایي په قرائت د قرآن کې مزه پیدا کوي چونکې سړی چې سار پاسي د شپې نو یا به تهجد قیام اللیل کې قرآن به لولي که نو دې وجې نه حدیث کې حکم دا راغی چې استنثار وکړه مخارج خپل حروف به د مخارج نه علاقې روزي بیا دا وایي دویم چې ویزادو للمستيقظ بین ذلک لطرد الشیطان دې کې سړي کې بیداري پیدا شي چې پوزه وسومله پاکه کړه ته شیطان او تختې دې نه دا ساره شیطان چې ګنده موږ ته ویل وې د بلستان راو چې ته کړی په سړي خوراکي چې ډېره ګرمه ده پوه بیا ویل چې دې ګرمۍ په وجه باندې کومه ګرمي سړي ته په آخرت کې ملایږي الله یې ټول لګې نه بچ کړي بیا پوه دا سارے د بلستانې ګرمۍ چې کوم ګرمي پیدا کوي په آخرت کې که ډېر تباه کن ده هغې نه ځان بچ کول پکار دي دا اوس ته بیدارېدل پکار دي زموږ والد صاحب هماله یو اواز راکړو بس یو اواز کافي و د الله یو داسې شی و چې زه د هغه پاسېدو ټایم سره بلکل عادت شوی وم که به 3 بجې پاسېدو په کم 3 بجې پاسېدو دا ته بچپنې نه کېږي په بوډاپه کې دا خوی سړي کې نه راځي او که دی مړم که که نه دی بس هغسې چې زده کړي هغوی په دې کې سستي مه کوئ د سهار بیدارۍ کې سستي مه کوئ وختي پاسه ومن استجمر فلیوتر او چا چې استجمار کو استجمار معنی جمار اصل کې الحجارت الصغار وړو وړو کانو ته وایي جمرات رمی الجمرات سمانه ده کاڼي ویشتل پښتانه څه وایي شیطانان ویشتل هغه کیسه یې جوړه کړه شیطانان ویشتل رمی الجمرات ته رمی الشیاطین ده رمی الجمرات جمرات ویشتل دي جمرات ویشتل دي دا نه چې ته شیطان ولې هغې هلته لیکلي مي انګریزۍ کې نوم غلط کړی دی هغې انګریزۍ کې ورته شیطان لیکلی دی هغې تا کتلی دی دا یې غریب تحقیق نشته نو اسرائیلي روایت دی یو ګریوان جیران نو ډېر غوسه و زما ته نه چا تاسو یې دې غوسه ولې دې شیطانان وشتي ځکه دا خو علامتي څیز دی که نه او علامتي څیز دی څنګه سړی مونځ ته ودرېږي دی لاسونه دواړه داسې کېږي یو علامت دی ته دې خبرې چې ما دنیا ته شا کړه خو دارنګې رمی الجمرات دا مطلب دی چې زه په کراتو مراتو باندې د الله مخالف قوتونه په کراتو مراتو ولم گویا کہ طلاق ہو گیا حدیث دا مطلب ہے دا مطلب نہیں کہ ہم سے خلق یہ علامتی چیز دے تو څنګه چې شیطان په سجده کولو باندې خفه کیږي
نو دارنګې شیطان په حج کولو په عرفات ته بتلو باندې خفګي ځکه چې د هغې بنا ابراهیم علیه السلام په څه شي ده توحید باندې دا علامتي څه دی خلکو دنه کیسه جوړه کړه چې گزار په شیطان لګي او دا چلګي او دا چلګي تاسو خو عقل بیا دا وایي لوړ راواله سمې راو بغورنه خو پیغمبر خدا فرمایي چې خو عبد الله بن عباس چې اول قتلی ما دا واړه راغون کړه چې راغون کې لاس کې کیږي ورته علیکم بامثال هؤلاء ویاکم والغلو فی الدین دا هر واړه راغون کې اذن کې به غلو نه غایا ودینه پته ولې دا علامتي څه ده دا علامتي څه دا مطلب نه چې دا گزار پاغه باندې لګي وغه خوږي شیطان بس پکانه څه خوږي دا الله د قدرت توسل نه پته اصل ولي او خپل برابر کیږي خدای علامتي څه ده چې شیطان او داغه ذریت او داغه اولاد دا دتکاروم بس پرېدمه دا استجمرا ومن استجمرا فلیوتر اسوک چې استجمار کوي استجمار ونه کانی استعمالي دا او دست پاره وکانی واړه استعمالي لوټي وړه استعمالي استنجا کې نو فلیوتر دې دریوږي دا تاګه دې کې نه تاګه خو یوم کې دي شو په خو صفای نه راځي تو درې دیو کې کم از کم فلیوتر اوس استجمار یې ولې شرط کړی دغه پورې خوب پورې حدیث چې کوم مونږ وی صحیح مسلم نه پای کې خوب ویل دی چې سړی د خوب نه پاسي اصل دارا چې د انسان د ماحول داغه د خوراک د موسم او داغه د لباس د ټولو سيزونو په شرعي احکام باندې اثر دی د عربو زیات کم لباس چې و نا ولنګ و اکثر و بیشتر داغي لباس هغه لنګ چې کله بډ کلک نه ير وخت او لنګ وی او داغه دغه شان پیسې نه کم چې زمونږ نو اینی ټایم اعضاء مخصوصه سره د لاس جنگیدل دا یقیني دی لکه میاں کې اوسه شي نشته پرتواخ کولاول نشته سه بیلټ کولاول نشته دا کې څه پنسن نشته چې سړی وې لاس بسنګ نه راوس بیا دا چې موسم لحاظ سره عربو کې چې کومه ګرمي ده دا زموږ علاقې کې خو نشته او بیا چې کله یو سړی استجمار کړي بل فرض پلوټو باندې ځان پاک کړي ده خلې شي هم ده نو یقین ده خبر شته چې ګندګي وا نورم خوري شي په دې وجه باندې رستو حدیث کې وچته وي رستنی حدیث تعلق دې سره ده دغه بداوي چې چا څوک د خوب نه پاسي د خپل لاس ته په وو کې نه ورګي دا یې وجه هم وکړه چې دې نه پويږي چې د لاس کمزش پته راکړه او زمونږ حالات خو بدل دي ته یو خو زمونږ خوراک دومره نه دی دومره ګرم کم چې دا غي دی غي څه خوري او وکړي لري خوري او بالخصوص د او هو وکړي لري خوري او خپل استعماله کم کسان چې زیل ته کې نه غي دي مهرباني کوي او مکه معظمه او د مدینه منوره چې کوم پیری تو خانو دا نه استعماله دا غي وجه دا چې دا غي په غرونو کې صدا یو بوټه دی هغه دستاور دی هغه غډی راخوري خري نو دا غي چې کوم پیروزي نه کوم هغه سړی کا پوتره کرم بابا دلته وځي ته مخکې مې دلته ته کیسه کړه هغه ته ما دا مخ ور دی کې کار خراب وي هغه ماته استاد ستا پار سي ته راځي هغه ماسته خپل چې خپل 15 منټه پس وې چلو کوم ایمان سره ویو دی نه مې دا اوس ګرځره احرام خو یې وی کنه هغه ته وایي دا حواله میز کې بل څه وای او اس بات چې بیان ته کې په لکونو خلک وتا نه څوک بدرګي اما مسائل پیدا کی سړی زما خپل تجربه دا جوړه په کجورو باندې په زمزم باندې گزاره کړي بالخصوص په عرفات کې او مینا کې او مختلفه کې کار بسمي ما خپل په دغه اکتفا کړل اس نه کې په زمون خلک باندې خېټه ده پاسه نه کنه اعلان ده لکه بل سره وکنه ته کې د عبادت ځای هلته کې جته ستا خېټه خراب شي او ته د عرفات په میانس کې رالي او ته تر ماخه پورې د عرفات نه نوځي د سفر سړی په لکون روپیو لګي دومره ټایم ضایع کی او په عمر کې یو ځل وي ته اختیار نشي کولی دا خبر یاد ساته چې کلم عمره لړۍ یا کلم الله حج لبوت لې
نو بس دک باندې اکتفا کوي، اسودین باندې اکتفا کوي، یعنی اوبه استعمال ہے او کجور استعمال ہے، بس بس لوگوں ته موړه کار بسوي. باب الاستجمار وترن. په دې سوال راځي ته هم کې دا اودس ذکر کی، اوس استنجا ذکر کی. ابن حجر نے بس آسان جواب کړی دے فرق په استنجا په وضو کې نه کوي، په وضو او په استنجا کې امام بخاری فرق نه کوي، لازم ملزوم دي دواړه. نو په دې یو باب یو ځای کې بل باب بل ځای کې شرعاً سو عقلاً څه فرق پکې نه پریوزي. زکات چې دا التزام نه کړي چې د استنجا جدا کم د اودس، اوس چې کله نور استنجا او وضو جدا جدا ذکر کوي نو ټیک ده، دا پنځ باندې دا تقسیم نشته ده، چې کله نشته لا مشاهده فی الاصطلاح په دې باندې تنګشان نشته ده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. آسان حدیث کله چې پتا سو کې یو کس اودس کوي، اراده د اودس وکړه، نو دې دې په خپل پوزه کې وباسي. مونږ ته سوې اردو کې ناک میں پانی ڈالنا، پر یہ زور ډېر چې ما چې زمون خلک پوزه کې وبنا چي ګوره دا ادا سه وبخي دې ته وبخي ورته بګي بیا ګوته ورمنډي. طریقه دا چې کله مونږه په پوزه کې په چون کې سا واغس تاسو مو کړل نو زمونږ دا دې تریو غون نشي ولته وبلړې ولته څنګه نه دی پر دې او چې تا کله ته کې سا راخنا ګن پوس شو چې یو ځل ته سون کې نیو نیو صفا شي چې په دریم ځل بیا وبراخ کې او په دریم ځل بیا نه بالکل صفا شو. په دې وخت مزه کوي او په خاصم تاسو درې ځل چونګ ورکړای لکه پورا چونګ ورکړای، یعنی شرعي طریقې سره دا غي او دسو کې پوزه هغه کې سار راخ کې چې هغه وس تاسو خیشوم دور سي. خیشوم هغه ځای چې غیر نن غنا ادا کی، خیشوم هغه ځای چې غیر نن غنا ادا کی، غنا رقم نه ادا کی پاو پاو دا غنا کم نه ادا شو دا دې نه ادا کی. خیشوم نن غنا دا خیشوم نه ادا کی، دا مخرج ده کته چې پاو نه غنا خو نه ویل خبر ده بدل کړ. جاو جاو کې فرق شته کنيشته؟ ها چلا جاؤں یہ زلال شم تر چلے جاؤ جاؤ ورنہ خو اگر چې داسې یو شی چې ټکي پکې نشته لیکن او په خله نم نه ادا کیږي مخرج هغه کې پوزه کې دا قرات هم نه عجیب عجیب نکته چې توسګار شو هغه مو خیر د عرب علماء استنه پرې ډېر څه لیکل دي زموږ د خلکو دا هغه یک وړاندې سم ناراضم کړي. دا دې ته وایي خیشوم فلجل فی انفی ثم لینثر، بیا دې اگر راسون کی لینثر راسون کی او چا چې استجمار کول فلیوتر هغه نه تکیو کې اندرې دیو. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ. دا حدیث د مخکنی حدیث ټوکړه نه ده، دا حدیثونه دو دي، دا حدیثونه دو دي او دا غي دلیل چې کوم دی هغه د موطا څخه هوډرو کتابونو کې ته ما ته موطا لګ نږدې و په دې کې جلد اول کې 19 صفحه کې حدیث ده. حدثني مالك عن مالك عن ابن شهاب عن ابي يزيد الخولاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال من توضا فليستنصر ومن استجمر فليوتر. دا مخکنه حدیث بیان کې کم جتا ہوئے تو بیا ځم حدیث کم چته وي تو دا پدې مسند کې یوې صفه باندې عن ابي هريره رضي الله عنه قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يطلع في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. دا حدیث سنت دی امام بخاری یو ځای ولې لیکلی نقطه دا غلطه کړه اوس چې امام بخاری دوه حدیثونه یو ځای کړي ولې دي دغه څه وجه
كأن البخاري كان يرى جواز جمع الحديثين اذا اتحد سندهما في سياق واحد. امام بخاری دې قائل له چې کله د دوه حدیثونو سند یو وي، دوه حدیث دي لیکن داغه دواړو اسناد یو دی، نو کدا دواړه حدیث یو ځای کما نو پدې کې شرعاً گناه نشته. د امام بخاری قائل له پدې وجه باندې دواړه حدیث هغه یو ځای کړل دي. جمهور کې بل څوک نه دی قائل، په دنیا کې بل څوک نه دی قائل. امام بخاری رحم الله قائل دی خبره، یعنی اگر چې خبره دو ځان لزان لدی لیکن د دواړو سند یو دی، یو خبره چې په کم سند را رسیدلې ده په دویم حدیثم پاغه اسناد را رسیدلې ده، په دې وجہ کې دا دواړه یو ځای کم نو په دې کې وشرعن صعيب نه. دارنگے کما یرا جواز تفریق الحدیث الواحد اذا اشتمل على حکمین مستقلین. ته متضاد خبر نه زګوس، یو حدیث ته پای کې حکمونه دو مستقل ذکر کړي، نو امام بخاری دا غیر د دوه ځله لیکلم قائل له نه حکمونه دوه دي کنه، پکې حکمونه دوی نه یو حکم یو ځل ذکر کړي او بیا بل سند ذکر کړي ماغه نو حکم ذکر کی دا سم تکرارات چې دي هم دا غي دلیل لګ. یعنی امام بخاری رحم الله اجتهاد دے په دې باب کې څنګه چې هغه حدیث ټوکړي ټوکړي کوي، یو حدیث د مختلفو احکامو د استنباط لپاره، نو دارنګه په یو سند باندې ک دوه حدیثونه دي او کدرې حدیثونه دي دا غي په میاس کې جمع کولو هم هغه قائل دی. دا علم نقطه وته او دا غي دلیل دا حدیث را کوم چې مرتبه وي چې موطا کې دا حدیث په دوه اسانید باندې ده، سند یو ده لیکن ذکر کړي دوه کرته ده. مطلب دا چې امام مالک درې جمع نه ده قائل، بس ٹھیک ده. سره کفر اسلام جنگ ہونا ہے، جب اختلاف ہر جگہ بدی شي، یو قائل نه بل نه قائل، بس یو جمع کړي بل نه جمع کړي. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ، کله جو کس پتا شو کې د خپل خوب نه ویښ شي فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ، نو خپل لاس ته ووینځي. دلته کې دا فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ دا حکم د وجوب لپاره دی او کدا استحباب لپاره دی. تو جمهور رائے دا د استحباب لپاره دی. ولې پلیتی راضی په یقیني سیز باندې رسو چې کوم ملت خو لري چې فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، پتا سو کې وطن نه پويږي چې لاس کم د شپه تیر کړل، تو ټیک دا پدیم نه پويږي چې لاسه مقعد کې تیر کړل، خو پدې هم نه پويږي چې لاسه پسینه تیر کړل، شپه پسینه تیر کړل. تو شک باندې سو حکم جوړیږي نه جوړیږي. پدې وجه باندې جمهور رائے ټیک دا چې دا امر د استحباب لپاره دی. که یو سړی دا غلطي وکړي چې هغه خپل لاس د خوب نه پیدا کېدو وروسته اوبو کې واچي، نو اوبه به نجسي که نه نجس بنئ. تو جمهور رائے دا چې نجس بنئ، د امام شافعي رائے دا چې نجس بنئ. تو جمهور رائے دا چې نجس بنئ. ولې په دې وجه چې یقیني طور خو نه معلومه، چې یقیني طور معلومه شي نه بیا مونږ نجس وایو. دته اجتهادي خبره وایي. بس فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، یو سړی که دروازه ودی شي، دروازه ودی شي بالفرض نه کې ودا حکم شامل کی بنی شامل شامل وی. ولې علت د دوالو یو ده خوب، لیکن بعض خلق دا وی لکه امام احمد رحمه الله چې دا حکم چې کوم دی دا د شپې هغه پورې خاص دی. ولې حدیث کې باتت يده او بیتوتت شپه تیرول ته وي، دا یو عقلی وجه ده. هغه دا چې د شپې خلک خوب اوږد کوي او ډېری، او دروازه خوب چې کوم دی هغه کمی اوږد نه وي. باقي دا ذوقي سوزونه دي، دا حدیث مفهوم نه دی، مثلا نه ده. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، دغه چې پتا سو کې وطن په دې خبره نه پويږي چې دا لاس کوم دی شپه تیر کړی. بس کې